دا نه کی دا دا ډیر تیز نه خیر نه زما اراده خو د ډیر وخت اغوستوم نشته ټولو ته السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربز الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دا مختصر حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو خدمت کی پیش کړه شه دي کی درې جملې دي درې کلمې دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ذمہ داری اخلي د دې خبرې ذمہ داری اخلي چې یو سړی په حق دی نو هغه له د جګړې د مباحثې حق شته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو يهودي سره معامله کړو نو هغه د خپلو پیسو په مطالبه کې داسې سخته ژبه استعمالوله صحابه وکاته داسې ژبه د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ لصاحب الحق حق د چا چې په چا حق وي هغه بیا مطالبه کولی شي دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې لمن ترک المراء زه ذمه دارم ضامن ما د کور د مکان د جنت په لاندینی ادنا حصے کې دی حدیث کتاب معلومیږي چې د جنت درجات دي یو لاندې درجه ده ادنا یو منځنۍ درجه ده یو اعلی درجه ده حضرت فرمایي زه ضامنم د کور چې الله و کور ورکی په جنت کې نو چې په جنت کې ول کور ورکی خو مطلب دا نه چې اصل جنتی دی کنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زه د دې خبرې ذمہ دار ما چې یو سړي ته په جنت کې کور ملاويږي نو کور خالی کور خو نه ملاويږي مقصد دغه دا دی چې دا سړی په جنت ته داخليږي او ته به کور ملاويږي د جنت ارتاګر د رب زمانہ محدثین او اصحاب لغت دا کړل چې ما حولها وادناها د جنت په لاندینی حصے کې ادنا حصے کې به الله پاک کور ور کوي هغه سړی لا چې هغه جنگ جګړه جدال
پریدی وإن كان محقا اگر چې هغه په حق باندې خو د چا زړه ماتول نه غواړي د دې لپاره هغه جنګ جګړه پریدي. خبره په خیال کې رااله ستا حق دی لیکن بیا هم ته جنګ جګړه نه کوې او د مسلمان زړه نه ماتول غواړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دې سړي له به په جنت کې ادنا جنت کې بوله یو کور ملاوي. څه خیال دی جنت غواړئ که نه غواړئ؟ هوښیار سړی خو وایي چې یاره جنت خو لا لویه خبره ده د جهنم نه بچ شو نو دا هم ډېره لویه خبره ده او دا قرآن کې خدای ویلي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یو سړی چې د جهنم نه پسند کړی شي که نه او جنت ته داخل شو نو دی کامیاب شو بیا کور ورته چې هر ځای ملوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ګارنټي ورکوي ضمانت ورکوي چې زه د دې خبرې ضامن یم چې چا جنګ جګړه پرېښوده اگر که په حق یې چې هغه ته حق شته د جنګ جګړې لیکن هغه جنګ جګړه پرېښوده چې د بل ورور مسلمان لکه دنیا د څیزونو دپاره جنګ جګړې فاني دنیا ده څومره خلک لاړه او څومره پسې روان دي موږ به ټول روان دي یو وخت به داسې راشي یو تن به دا موږ شي دې کې به نه وي بیا که نه د دې فاني دنیا دپاره د مسلمان زړه ماتول رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې دا حرکت ونه کړي نو زه ذمه دار یم زه ضامن یم ګارنټي اخلي چې الله پاک به دې سړي له په جنت کې په ادنا د جنت کې به ولا الله کور ورکړي. دویمې جملې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي انا زعیم ببیت فی وسط الجنه. زه د دې ګارنټي ورکوم زه ضامن یم چې الله به کور ورکوي هغه سړي له چې هغه دروغ ویل پرېږدي. وإن كان مازحا اگر که په ټقالی اگر که په مزاح کې ډېر خلک خبر کوي ما خو ټوغه کوله وړو سره دروغ وایي ما خو هسې ټوغه کوله لوی سره او د وړوکوالي نه د عادت خراب راغلی نو اډو د دې خبرې پروا نه ساتو چې دا دروغ ما وایي چې وایي په دې ساعت مشکل دی چې به اوس کو هغه بل ته هم سرسري غوندې وایي وایي چې به اوس کو چې یو چې پیاله نو دی په دې ساعت نه اوس کړه دا واقعي په دې ساعت اسکلي عادت جوړ شوی دی خلک د دې خیال نه ساتي نو که تاسو دې ته لږ ډېر خیال وکړئ نو دا به ډېره بهتره شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زه دا ګارنټي ورکوم چې الله به هغه سړي له په جنت په منځ کې فی وسط الجنه په منځ د جنت کې به الله کور ورکوي څوک چې دا دروغ پرېږدي ډوډۍ به یې نه خوړلي وایي نه ما اوس په دې ساعت وخوړه کور والو سره دروغ وړو سره دروغ بچو سره دروغ د لوڼو سره دروغ د ګاونډیانو سره دروغ دوستانو سره دروغ د سهار نه والا ماښام پورې زموږ دا خیال دی چې کوم شي ته زه دروغ وایم هغه به دروغي او کوم چې خدای رسول ته دروغ ویلي نه هغه خو زه ګپ لګوم او ګپ ما لګاو سړیا د دې وایي الله قرآن پاک کې وایي چې د قیامت په ورځ به الله سړي له کتاب ورکي او الفاظ د قرآن دا دي اقرأ کتابک اوس د خپل عمل نامه لوله یو سړی دا سوچ کې چې یاره زه خو پړه لیکه نه یم نو زه خو به ورته وایم چې زه خو نه یم پړه لیکه هلته دا حساب نشته هلته پړه لیکئ او که ام پړې هغه ټول به پړه لیکئ هلته ما څه خبره وکړه پوه شوې دی الله پاک به په دې لاسو کې په دې خپو کې په دې کې به الله طاقت د ګویایي وغورځوي الله تعالی غورځولی شي که نه شي کولی
حضرت مریم پسې فرشتہ رااله جبريل د سړي په شکل نو مریم ورته ووې مریم وی دا څوک سړی دی حضرت مریم وی دا څوک سړی دی نو انی اعوذ بک من الرحمن ان كنت تقیا زه د مهربان بادشاہ نه سوال کوم چې ستانه مې د خلاصه کی ان كنت تقیا که د خدای نه ته یریږې د دې نه لرې شه هغه وی زه انا رسول ربک زه خو ستا د رب رالیږلی یم پیغام ما راوړ دی یو قرت کې دي لیهبله کې یو قرت زمونږ دي قرتونو کې دي لیهبله کې دې له زه راغلی یم چې تا ستا زوی وشي تا له دا خبر درکم غلاما زکیه یو پاک خصلت او پاک طبیعت پاک تینت زوی تعالی الله درکول غواړي دې له راغلی یم هغه وه زما اوس پورې واده نه دی شوی زه د چا نارینه لاس په ما نه دی لګېدلی او ته وایې چې الله تعالی اولاد درکول غواړي زه دې نه راغلی یم دا قرآن کې دي نو وړاندې هغه ورته هغه فرشتې ورته ووایي چې دا الله ته اسانه ده الله ته دا ګران نه دي قال ربک هو علی هین دا ستا رب ویلي او دا الله ته اسانه ده آدم علیه السلام بې پلاره او بې موره پیدا کړی نو د عیسی علیه السلام خو ته مور لا یې خو پلار یې نشته نو دې کې څه مشکل دی چې څوک بې پلاره او بې موره پیدا کولی شي نو هغه بې پلاره یوازې نشي پیدا کولی او مریمه پوه شول یو دا خو دې سړي خو هغه دې چې دا کومه خبره کوي نو خو بنیادي خبره وکړه خیال دې او بچی وشو او بیا یې راله کلي ته را روانه وه خلکو چې د هغې په غېږ کې بچی ولید نو خلکو چغې کړې چې یا اخت هارون و ته خود د هارون په شان نیکه خورلڼه وې دا دې څه چلو کو ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا ستا پلان خراب سړی نه و ستا مور خراب ښځه نه وه دا بچی دې څنګه راوړ لیکن الله ورته مخکې نه ویلو الله ورته دا ویلو الهاما چې که چا څه خبره وکړه که نه خبرې ورسره مه کوه تو سره خبرې مه کوه تبلیغ والا وتم چې تبلیغ کې ځي که نه مشرانو ته وایي خبرې به نه کوئ بحث مباحثه به نه کوئ ځکه بحث مباحثې سره خامخا حالات خراب شي نو خبرې به نه کوې دومره ویلی شي چې ما روجني والله او ولن اکلم اليوم زبنن د چا سره خبرې نه کوم خلکو چې لګیاو که نه دا خبانه جوړه کړله حل نه وی نو ته اوس وایې چې زما د خبرو نه روژه ده پخوا شریعتونو کې دا د خبرو روژه هم وه زمونږ د شریعت کې نشته خو مخکې دا وه نو چې خلکو دا خبرې نورې زیاتې کړې چې دا وړوکی د کوم ځای نه راغی نو فاشارت الیه مریم ورته وایي ده نه تپوس وکړئ فاشارت الیه دا بچی چې دی که نه دا اوس چې پیدا شوی دی میاشت نه ده شي 2 ورځې دي شي په عین هغه ورځ باندې چې پیدا شوی دی هغه ته اشاره وکړه عیسی علیه السلام اشاره یې ورته وکړه چې ده نه تپوس وکړئ نو خلکو وایي دا د کولو خبره ده کیف یکلم
من کان فی المهد صبیا چې یو سړی په زانګو کې په جولې کې په فرام کې په وړني کې پروت یو سړی نو هغه څنګه خبرې کوي کې هغه انتظار ونکړو شروع شو قال انی عبد الله شروع وکړه اوس پیدا شه د ګنټن د شه قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا الله به مال کتاب عمره کوي او ځان الله پیغمبرانو کې شمار کړم چې پیغمبر جوړ کړم نو زه به پیغمبر ومه خلک یې ډېر بیری دي خان دي وړوکی ماشوم کې په دې معاشره کې خبرې شروع کې ټول تختې چلو شو ټول به ویری وو ټول نو ساو فوت او هغه وړاندې خبرې مو کړې آتانی الکتاب وجعلنی نبیا او الله پاک ما باندې برکت کړ دی او زه به مون قائم ومدد تقدیر خبره مې دې پوری کوله الله قادر دی کنه و دا خبرې مونږ چې کوو دا طاقت چا را کړ دی الله را کړ دی کنه نو کوم الله چې 2 کاله 2.5 کاله وروسته دا طاقت ورکولی شي نو هغه په هغه اول ورځ نشي ورکولی نشي ورکولی شي کنه او قادر مطلق دی نو الله په قیامت کې هر سړي ته وایي اقرأ کتابک ته دا خپل عمل نامه په خپله ولوله موږ دلته داسې جمګټنه جوړو زیات خلکو را جمع کولو ته حاجت نشته چې دې پلانکي او د پلانکي زوی ته لیدلی وي تا دا کار کړی او د پلانکي د پلانکي زوی ته لیدلی وي چې تا دا حرامیتوب کړی او د پلانکي د پلانکي زوی ته لیدلی وي چې تا دا ورانې کړی دا نه کوو اقرأ کتابک دا خپل عمل نامه په خپله ولوله وکفا بنفسک اليوم علیک حسیبا ته نن خپل ځان باندې ګواه ورکول لپاره بل چا ته حاجت نشته دا قرآن الفاظ دي خیر جب کتاب کولاو کی وای سر بونیسی چې یا خدایا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها دی خو وړه او غټه خبره نه پرېښودې دا خو ټول لیکلی شي دي د بچو ته میاندې وایي که نه کله چې 2 فرشتې دي انسان سره سهار راځي مازدیګر ځي مازدیګر راځي بیا سهار ځي هغو ته کرامن کاتبین وایي نو د هغو ډیوټي دا ده چې هغه ښه کارونه او بد کارونه لیکي ښی طرف والا فرشته چې هغه ښه کارونه لیکي ګس طرف ته فرشته چې ده نو هغه بد کارونه لیکي نو یو ښه او بل بد نو هغه کتاب چې دی نشي کې که نه نو بد باندې خو به سر وګرځي او د یقین به راشي چې قصه خطا ده نو دا به دی وایي چې ما لهذا الکتاب دا څنګه کتاب دی یاره دی کې خو د مذاق او د ټوکو خبرې ما خو هسې خلک خندولو نه مې راویلي وو سړیه ما خو مذاق کوم ما خو ګپ لګاو دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا زعیم زه ګرنټي ورکوم دا لفظ پوهېږې که نه زه ضامن یم ضامن زه ذمهوار یم دا شی ډېر تېز نه دی زه ذمهوار یم ببیتین چې یو سړي ته به کور میلاویږي فی وسط الجنه د جنت بین منځ کې چاته لمن ترک الکذبه چا چې دروغ پرېښودو ولو کان مازحا په مذاق کې هم د دروغ نه وي صحابه په دروغ نه وي موږ وایو او قرآن کې روایت دی چې په څوک دروغ وایي نو هغه د الله د رحمت نه لري اکثر خلکو ته یاد دی د آیت وایي لعنت الله علی الکاذبین لعنت ویلی کېږي د رحمت نه لرې والي ته څوک چې دروغ وایي هغو باندې لعنتي نو هغه د الله د رحمت نه لري رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څوک سړی شته چې لاس چوت کې ووایي چې یاره زه به دروغ نه وایم
نو زه دا ګواهي او زه دا ذمواري ورکومه چې الله پاک به دې سړي له د په منځ د جنت کې وله کور ورکوي چا چې دروغ پرېښودو اگر که په مذاق کې یو خو سیریس یو سړی دروغ وایي که نه د ځان خلاصولو دپاره او یو سړی په مذاق کې دروغ هم نه وایي نو دا دې سړي له به الله پاک په جنت په منځ کې به وله کور ورکوي او درېیمه جمله د حدیث دا وه انا زعیم ببیت فی اعلی الجنه لمن حسن خلقه د چا چې اخلاق خو نو هغه له به زه ګواهي ورکوم چې الله پاک به هغه له په اعلی جنت کې کور ورکوي اوس په کار دی که نه دی په کار جنت کې کور چا له په کار دی که صرف د درشخیلې په کورونو باندې به خوشحاله یو درشخیلې د کورونو خو هغه وخته پورې به پکې یو چې څو پورې دا سا کته پورته کېږي او بعضې خلک خو چې ناجوړه شي نو دغه کور وځي واپس به دې کور ته راځي هم نه د پنجاب یو سړی و زموږ هغه ځای کې ډېر مالدار او پوخا چې ته تللی و نو ډېر کورونه یې اخیستي وو نو هغه غریب ناجوړه شو اسپتال له لاړ چې اسپتال له لاړ په اسپتال کې مړ شو نو پښتنو نو پنجابیانو نو هغو وی چې یاره مړ شو نو دا خو اوس نن خو ښخېږي نه هغو خو هم د ښخولو دپاره وخت یې که نه قبر ول هم حکومت کني او د هغوی هغو ته ویل غواړي سرټیفیکیټ غواړي چې دا سړی واقعي مړ دی ژوندو له خوا قبرونه نه کني دا ته زموږ په وطن کې په دې زموږ په وطن کې ژوندو له هم قبرونه خلک کني ژوندي هم خلک ښخوي پکې او مریض وروسته به مړ شي خو مخکې په دې قبر کې واچوي هغو داسې نه کوي او خو قبر او د سړي سرټیفیکیټ دا ټول څیزونه چیک کړي نو هله هغه له قبر کني او هغو بیا پیسې هم اخلي دا قبر او کني بیا هغو نو هغه چې او نو هغه خو کله هغه سړي اویلیبل یعنی مهیا یي سړي کله یي او کله چھوټي ولګه هفتې اتوار ورځي نو بعض ځایونو کې خو هغه سړي کار نه کوي هفته اتوار نو که یو سړی د جمعې په ورځ مړ شو نو هغه د ښخېدو خو دی نه سبا پسې هفته ده بیا اتوار دی د پیر په ورځ باندې به چېرته د هغه کاغذي کارروایي کېږي نو د منګل په ورځ به بیا ښخېږي نو هغه څلور پنځه ورځې وې پکې نو هغه سړی خو د 2 میاشتو نه په هسپتال کې و او دومره غټ مالدار و او نو بیا چې هغه د جنت څه وتوی دا دغه نه ریلیز کړه د هسپتال نه نو کور ته یې ویې نه وړ ژوندی د هغه کوره وتلی و بیا جومات سره هلته کې کولډ روم ورته وایي فریج غوندې فریج په شان شی فریج کورونو کې چې دا فریجونه دي که نه دا خو واړه واړه تاقونه یې پکې هغه ټوله کمره نو هغې ته کولډ روم وایي نو هغې کې دا مړي بیا ږدي چې خراب نه شي بدبو نه کي نو هغه جنازه وشوه نو اوس د ښخېدو انتظام یې نشته قبر نه تیار نو سبا به مړ کېږي سبا به کېږي انا بیا په هغې کې کېښو ما وی ګوره دا حل دی څومره دا کور په تکلیفونو باندې ځان له غټه کوټۍ جوړه کړه غټ کور یې جوړ کړو دا غریب پتې په ژوندانه لاړ او پکې یوه شپې پکې نصیب نه شوه چې دی اوس بمړون یې پکې پرېښودی ما دا خبره کوله چې کور په کار دی که نه هلته او د هغه ځای ژوند چې دی هغه ختمېږي نه ګورئ هغه ژوند د ختمېدو نه دی هغه ژوند اینډلس دی هغه به همیشه همیشه وي د هغې انتها نشته د دې ژوند خو انتها ده په مرګ ختم د هغې ژوند هغه نه ختمېږي هغه به همیشه همیشه دی دا یو لوی بحث دی دا زموږ ایمان دی چې دویم ژوند چې دی که نه هغه بیا د ختمېدو نه دی که خو جو مزیدي او که بدو جو مصیبت دی او دا مصیبت د خلص مري هم نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه دا ګارنټي ورکوم چې الله پاک به دغسې یو سړي له په جنت په اعلی درجې کې کور ورکوي چا چې خپل اخلاق ښه کړه مشرانو به پخوا وی په ښه خوي ټوله دنیا خوړی کېږي
څه ته اورېدلي تاسو مشرانو به وایي په ښه خوی ټول کلی خوړی کېږي او په بد خوی خپل کور هم نه روزي کېږي خپل کور هم نه خوړی کېږي دې وجې نه د اخلاقو ډېر لوی قیمت دی د الله په نیز باندې چې داسې سړي ته چې د هغه اخلاق ښیي نو هغه ته په جنت کې اعلی مقام ملاویږي پکار دی ده لکه نه پکار دی نو بدلو ځان کې تبدیلي پیدا کول پکار دي په نری نری خبره باندې جنگ جګړه کنزل ویل که نه بد اخلاقي دې نه ځان ساتئ واړه هم چې په کور کې که نه دا نه رونه دي خیر دی دې روغ شي نه هغو ته خونه ښایي چې دا بد اخلاقي مه کوه او د کشر مشر ادب چې دی دا د مور و پلار فریضه ده د مور و پلار ذمهداري ده چې هغه وړو ته دا ښیي چې دا ستانه مشر دی د ادب کوه او دا ستانه کشر دی ته په ده باندې شفقت کوه دا زموږ په دې دین کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چې من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يبجل علماءنا فليس منا حدیث ته کتابونه حدیث کې پروت دی څوک چې په وړو رحم نه کوي او څوک چې د مشرانو عزت نه کوي او څوک چې د علماو احترام نه کوي دا واړه خو جو زموږ واړه لګا واړه کشران چې دي په هغو باندې رحم نه کوي مشرانو عزت نه کوي او د علماو احترام نه کوي فلیس منا هغه زما د امت نه نه دي دا یې ولې وی دا یې ځکه وی چې یو سړي د دین پکاري نو دین به د چا نه میلاویږي یو سړی چې غوښه حالي نو د چا دوکان له به ځي ټوکو دوکان ده سبزي چې پکاري نو زرګر دوکان له به ځي که سبزي والو دوکان له به ځي نو چې دین پکاري نو د پیغمبر وارثانو پسې به ځي او دا اتھانٹک یعنی یقینی او تحقیقی فرمان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي العلماء تاسو دې ورته چاته واه ماشاءالله دومره مشهوره خبره ده چې وړو ته معلومه ده العلماء ورثه الانبیاء دغه کلی کې خلک پراتی کین دا پلان کې څوک دی دا پلان کې د پلان کې خان خورای دی داغه نو سید دی داغه وراره دی د پلان کې زوی دی وای کنه نه پیژني واړو وړو ته پته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العلماء ورثه الانبیاء دا علما چې دي دا د انبیاء علیهم السلام وارثان دي نو انبیاء وارثان انبیاء د کوم ځای نه شروع شي دي انبیاء جمع ده او نبی واحد دی واحد سنگلا او جمع is plural الانبیاء ورثه الانبیاء والعلماء ورثه الانبیاء علما چې دي دا د انبیاء وارثان دي نو انبیاء د آدم علیه السلام نه شروع شي دي د آدم علیه السلام نه واخله د محمد رسول الله پورې دا ټول انبیاء دي نبیان آخری نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او د محمد صلی الله علیه وسلم نه وروسته بل پیغمبر نه راځي پیغمبري پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختمه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای کې دا وایي چې انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم زه آخري پیغمبر او تاسو آخرنی امت تاسو آخرنی امت یې زه آخرنی پیغمبر نو ما عرض دا کوم چې خپل اخلاق سمول پکار دي او د مشرانو د کشرانو او د علماو د دې د حقوق دي علماو احترام کین او علم برته ملاوي شي دین برته ملاوي شي شاول الله سب لیکلی او ځای کې چې څوک د علماو سره مینه کوي احترام کوي نو الله غول دین ور کوي دغه کور ته دین نه نباسي الله دغه کور ته دین نه نباسي دین نو چې دین کور ته لاړ خو سړي ته پته ولګي نه دا شی حلال نه دا حرام دی دا ثواب دی دا ګناه دی دین نه دی پته وته نه لګي نو د دې د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د علماو سره د علماو احترام کوی چې تاسو ته دین ملاوي شي نو
دومره خبرې پوره وي تاسو کنه تاسو مستړي شي ټول ورځ کار کړ دی او کنه که کار نه کړای سم سره ستړي کیږي ټول ماستان شي الله دې موږ او تاسو راضي شي الله دې موږ او تاسو لا د الله په مرضیاتو باندې د تلو توفیق راکړي الله پاک دې موږ د دیندارو سره د پیغمبر اسلام دعا ده اللهم ارزقني حبك خدای خپل مینه می نصیب کې خدای خپل مینه می نصیب کې وحب من يحبك او څوک چې ستا سره مینه کوي دا غو مینه می نصیب کې چې دا غو سره زمينه وکم وحب عمل يقربني الى حبك او دا کارونه او عملونه سره می مینه پیدا کې چې ستا چې ته خوخه او ستا مینه سره نږدې کوي خدای خپل مینه می نصیب کې او د ستا سره چې څوک محبت کوي دا غو مینه می نصیب کې او د هغو اعمال او کارونو د هغې مینه مې نصیب کړي چې په هغې باندې زه ستا مینې ته ورسم نو الله دې زموږ ټول ستاسو نه راضي شي الله پاک دې زموږ ګناهونه معاف کړي الله دې زموږ اخلاق ښه کړي چې د جنت د اعلی مقام کور راته میلاو شي او الله پاک دې موږ د دروغو نه بچ کړي په مذاق مذاق کې هم دروغ مه وایئ او وړو ته هم داسې وایئ نه پوه کوئ دا مور پلار کار دی چې داسې مه کوئ او دغه دا جګړې په هر څه کې نه د مسلمان زړه ماتول چې دي که نه دا ډېر لوی قیمتي شی دی دا ډېر د دې نقصان دی د چا زړه ماتول نه دي پکار الله دې زما نه هم راضي شي ستاسو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد بعدد كل ذره ألف مرة وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين يا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام يا الله زمون مشران وبخي زمون طول مشران وخبلوان وبخي زمون پلرون ونكون وبخي زمون ترون وماماگان وبخي زمون طول رشتداران وبخي يا الله تمام مسلمانان وبخي دا تمام دنیا کې تماف کې نستا پتا باندې زبوج ناراضي او یا الله دا غو بخېګړه وشي یا الله ته مهرباني وکړي او زموږ تمام مسلمانانو بخې یا الله زموږ اولادونه په اسلام باندې قائم ولري او نوې نوې فتنې پیدا کېږي الله د هغې نه بچ وساتي یا الله داسې فتنې راوتل دي چې لګیا دي هر طرفه نو خدای پاک ته دا غونه زموږ اولادونه محفوظ کړي او زموږ په اولادونو کې خدای څوک بېدینه نه کړي یا الله څو پورې چې په دنیا کې یا الله په دین وساتي په دین باندې کلک وساتي د منځونو او د روجو او د زکات او د حج توفیق زموږ نه وانخلي یا الله زموږ دا توفیق زموږ شامل حال کې د نیکی توفیق زموږ شامل حال کې یا الله د منځونو نه محروم نه کې د روجو نه محروم نه کې یا الله د احتیاج د ژوند نه وساتي یا الله د داسې بیمارونو وساتي چې موږ بیا د منځ او د سجدې او د رکوع نه یو یا الله تخبل فضل او مهرباني به موږ کې دا به خدای ستا خالص تا احساني چې موږ ستا د عبادت توفیق زموږ سره او د هغې نه محروم نشو اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة وقنا شر الدنيا وشر الآخرة صلى الله تعالى على خير